سنو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهم خبرونو سره زیم همیرا. وزیر اعظم شهباز شریف د ملیشیا دوره کړې ده او د ملیشیا وزیر اعظم سره ملاقات په دوران دوه اړخیزه تعلقات د علاقې صورتحال، تجارت او د غزا په صورتحال خبرې اترې شوې دي. د کورنو چارو وزارت ویلي دي چې افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په دویم پړاو کې خیبر پښتونخوا په شمول ټول ملک نه 8,11,000 601 افغان کډوال خپل وطن ته واپسی کړې ده چې پکې کارډ لرونکي هم شامل دي. صوبائی حکومت سرکاري ملازمینو د تنخواه ورکولو نظام کې بدلون راوستلې. د نوې پالیسي تر مخه به تنخواګانې د بانکونو په ځای ایجی دفتر نه برای راست د ملازمینو ذاتي اکاونټونو کې جمع کیږي. سپیشل سیکرټري داخله د قائمه کمیټې په غونډه کې ویلي دي چې افغانستان سره د بادینی بارډر کلاولو لپاره تیار یو، خو د بلوچستان حکومت دی د سړک انفراسټرکچر خکی. ایکسایز انټیلیجنس بیورو پیښور او خیبر کې منشیاتو په ضد کاروایی کړې او ورسک روډ باندې د منشیاتو جوړولو کارخانه باندې چاپه وهلې چې پکې 1500 نه زیات منشیاتو ګولۍ ولکه اخیستي او ملزمان هم په موقع نیولي دي. نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر ویلي دي راتلونکي پولیو مخنیوي مهم دوران ټول ملک کې 4 کروڑه 50 لکه نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. خیبر پښتونخوا کې ډینګي ماشي څخه متاثره کیسونو کې اضافه شوې ده. 40 غنټو دوران نور 1 ډینګي کیسونه ریپورت شوي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه، نور خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.